السلام علیکم، زه اسلم خانن بیا تاسو په یو نوي ویلا کې د لاور ښار نه مخاطب یم. او چونکې سهار ټایم دی او باران هم وریږي، خو موږ وی چې نن به یو ویلاګ جوړ کړو. او اوس چې کوم دی د دریاب غاړې له روان یو او مهیب انشاءالله هلته نیسو. تاسو موږ سره اوسئ. او اوس روان شو، موږ سفر هم شروع کړو. الله دې پکې خیر اچوي چې مهیب هم ونیسو، واپس هم په خیر خیرت سره واپس راشو. او 3 موټرسایکل دي را سره، 6 کسان یو. او انشاءالله اوس مخکې موږ دې ورکشاپ کې هم ودرېدو چې اول دا موټرسایکل ټیک کړو، څه مسله یا چینجونه ورته فټ کړو، بریکونه ورته هم چک کړو، ځکه بیا هلته خو ډېره مسلې مخې له راځي. او سهار ټایم دی، موږ وایو چې لاره کې به ناشته هم راواخلو ځان سره، ځکه چې د لاهور دا ناشتې هم لږې مشهور یې که نه. او بیا چې کوم دی نو د لاهور نانونه هم ډېر مشهور دي، نو موږ چې دا ناشته به راواخلو، نانونه به سره راوالو او انشاءالله هغه به ځان سره ورته وړو، په هغه ځای باندې به خورو، ځکه چې موږ خو دلته ناشته ونه کړه، نو انشاءالله د دریاب په غاړه باندې به دا ناشته کوو انشاءالله. او حافظ بھائی پکې دا بوتل هم راواغېستې چې دا به هم هلته چې کوم دی ځان سره یوسو. او دلته موږ دلته ودرېدو، واوره به سره هم راغلو، خو پته نه چې د حافظ دې کټوټۍ کې څه ګوري. او دلته را واورې پسې راغلي، د بابا نه به واوره هم راواخلو، ځکه چې هلته خو بیا کیدای شي څنګه یې دا بوتل هم ګرمې شي، نو دا واوره په هغه بوتلو کې بیا واچو چې دا بوتل یې راله یخېږي که نه. او دا بابا چې دی دلته دا په ګولۍ والا باندې مشهور دی، بابا ګولۍ والا. نو موږ وویل چې یاره هغه زاړه یادونه به هم تازه کړو، ځکه چې په سکول کې پرایمري کې به هم سکول وي، نو په ریسس کې به د اسلام خواله لاړو. موږ چې یاره د 15 روپو خو واوره راکړه، هغه به راله هم کنډولۍ ډک کړو په 15 روپیو باندې، خلاصېده به هم نه. او خیر دی، د بابا ته ګرانه ګراني ده، بابا ته ګناه نشته په دې کې، ځکه چې هغه وخت خو ارزاني وه، او نن سبا هر څه ګران دي. خو زه موږ وایو چې اسد ته مې یاره دا ګوله وخوره، بابا هم ډېر مشهور ګولۍ والا دی، دا ګوله به درله جوړه کړي، یوه دا وخوره، نشته دې نه ده کړې، خو زه په نارې وخوره چې معده دې یخه شي. او حافظ بهیر هم خوند ورکړو، هغه وایي چې یوه ګوله پکې مال هم جوړه کړه، زه به هم وخورم. وایي چې څنګه ده، مزېداره ده که څنګه ده، جمعې ته هم ځان سره واخله پکې. او اوس مخکې روان شو موږ په سفر باندې، ځکه چې سودا مودا مو واخېسته. او اوس مخکې انشاءالله بیا بازارونه مخکې نشته، او سهار ټایم دی او ډېر ښکلی باران هم ورېږي، او تر اوسه خو ډېر زیات ورېده، خو اوس لږ ودرېد، نری ورېږي باران. او موسم هم ډېر ښکلی موسم دی، او ځنګل هم دی، دواړه غاړې ځنګل دی. دا د کرون پینټ چې کوم دی نو علاقه ده، او اوس پکې ځنګل جوړ شوی دی، ډېر ښکلی ځنګل دی پکې، هر طرف ته دا بوټي ونې او ډېر ښکلی سیسټم یې پکې کړی دی. او دنده پکې ډېر سویمینګ پول هم جوړې کړي دي په دې ځنګل کې دنده. او جوار هم ډېر ښکلي غټ شوي دي. اوس موږ د سمندر غاړې ته رانږدې شو، او داسې ښکلي غټ جوار دي، پته نه لګي چې کلي کې به غټ شوي یا به نه غټ شوي، خو دلته چې کوم دی جوار ډېر ښه غټ شوي دي. او ډېره خطرناکه لار ده مخکې، د سمندر غاړه ده، او خدای دې خیر کوي، ځکه چې ډېرې ګرانې لارې دي او مشکل لارې دي. دلته بیا چې کوم دی که موټرسایکل خراب شو درته، نو واپس بیا نه موټرسایکل بوتلی کېږي پیاده، او ګاډو ماډو لار د سیسټم نشته، ځکه ستاسو له مخې ده چې مشکل لارې دي او ډېرې ګرانې لارې دي. خو زه الله به خیر کوي، موږ به انشاءالله خپل مقام ته په خیر خیرت سره الله رسوي. او دا له پاسه اوس موږ چې کوم دی په دې غر غونډه کې دی، په دې باندې دا موټرسایکل له پاسه په دې شګو کې راکوزو، ځکه چې لارې مارې نشته، روټونه نشته، دغه شان سفر موږ وکړو ټوټل، لکه څنګه چې په دې ځای کې تاسو سره ویډیو کې وښیم. او اکثره نه چې کوم دی موټرسایکل په ساوي کې ډېرې زیاتې، ځکه چې شګه ریګستان دی ټوټل، او کندې دي او موړې دي، نو دا موټرسایکل نه اکثر په ساو شي، بیا چې نه تللی نه شي، لکه سم جرۍ وهي په دې خاورو کې. اوس موټرسایکل هم سیټ ته ودرولې، او دلته راورسېدو د سمندر غاړې له. او انشاءالله چې کوم دی ملګري هم رانه، چې نن 2 ملګري مخکې تلي وو، هغه اوس څنګه به هم وسلو، ځکه چې هغه هم ګورو که نه، تقریبا داسې نیمه ګنټه موږ نه مخکې راغلي، هغه هم څه مهي نیسلي. نو او ډېر ښکلی موسم هم دی، باران خو شوی دی، او اوس خو نشته باران، خو ډېر ښکلی ماحول دی، او سمندر غاړه ده، او پیاده چکرې دي پکې، نو دې له وجې ډېر ښه ښکلی خوند کوي. او دغه یو بابا را روان دی، زما په خیال چې کوم دی نو د هم مهي نیسلي، ځکه ټوکرۍ شاته اچوله ده، د سره به هم اوس په خیر مخیر به ورسره وکړو، چې دنه به چې کوم دی نو ګپ شپ ورسره لګو بیا. خو دلته نور ملګري چې هغو سره به هم چې ورسره ورسېد، دا جال یې راورسو، دغه جال دی، په دې کې دا مهي نیسي دي، دغه 2 ملګري هم دي، او دوی هم سیټه کېږي چې ګورو چې دوی څو مهي نیسلي. ماشاءالله کار یې کړی دی، زه نیمه بورۍ مهي نیسلي،
او دا به ان شاء الله اوس موږ دلته صفا کوو برابرو به او د هغې نه بعد به انشاءالله بیا تاسو ته چې دی نوې ویډیوګانې به جوړو او نور مهي چې نیسو هغه هم تاسو ته ښیو په دې ویډیو کې او دا چې کوم دی نو دوی به نشته هم وکړي جادانه ستړي شوي دي او سفر هم وکړو ډېر ګران نشته هم راوړ ډغران هم بیا سړېږي نو داسې به وکړو چې اول به دا مهي صفا کړو سیټه او بیا به انشاءالله نشته هم کوو نو دې مرګونو هم داسې خوښه کړه چې دا مهي چې کوم دي دا په ټایم باندې صفا کوئ نو دا ګندونه به ځان سره چې کوم دی پکې نه شوړوي خو په دغه سمندر غاړه د جوګن به په دې ځای پاتې شي او صفا مهي به ځان سره یوسو او دا مرګلي هم کېنول لږ تږي شي به همي خو ګیلاسونه رانه هیر شي هلته او واوره نه هم نوره ویلې کېده نو دې مرګلي د دې بوتل نه چې دی نو سر ووهو چې یاره دا خو جوګاډ دی وي ځکه چې اوس سمندر غاړه یو ګیلاس نه نو بیا خو بله لار موږ سره نشته اخر دغه فارموله ده چې دا به موږ استعمالو بوتل نه سر وهئ موږ خو دې وهو تاسو هم داسې څه مسله راشي نو ټینشن به نه اخلئ دغه شانې په چاقو دې سر کټ کوئ او واوره کونی جو خیر دی هسې یخ به تاسو راوړي هغسې کوئ او په دغسې یو سایډ باندې سمندر دی او په بل سایډ باندې هندوانو باغونه هم ډېر زیات او سراسر چې کوم دی ټوټلې هندوانې دي دلته باغونه دي ډېر غټ غټ نو ما وی چې یاره د هندوانې به پکې هم دوی ته لږه غونده کې دا ویډیو وښیو ځکه چې د سمندر غاړه ده که نه چې د سمندر غاړه یو دا غټ غټ باغونه او دا سرې سرې هندوانې خو یو هندوانه به مې ته هم راغستې وه خو ځکه چې مالي کې نشته او چې مالي کې نشته نو خو آرام شی خو نشو خوړی بیا که نه نو دې د وجې مې زه خیر د ګزاره به کوو حافظ ته مې زه ګزاره به وکړو نو ځکه چې صرف به ویډیو جوړه کړو او خوړی خو هسې هم نه شو ځکه چې پردی مال دی اوس چې کوم دی نو موږ دا مهي شروع کړه بیا اشتم صفا کړ دی هلته خلي اوس دې جال باندې دا مهي نیسو دا جال دی غټ جال دی دا د دې سر نه یو سر ما نیسلی او دا بل سر بل مرګني نیسلی او دا بل کس چې دی په دې منځ کې احتیاط کوي چېرته بوټی یا داسې ډکې یا داسې څه ونیسمه دغه نو جاخې ماخې هغه ورته وننښلي او یا داسې مهي ونیسلی شي نو هغه بیا ډایرکټ چې کوم دی دی سیټه کړي اوس دا جال هم موږ سیټه کوو ځکه چې مهي کو نیسلی شي نو به هم تاسو ته ښیو دغه یو دانه پکې پرته ده خو ډېر ناکاره مهي دی ډېر ناکاره زه به کوشش کوم خو بس لاسونه نه ښویږي او جال نه روځي نه جال کې نښتې هم دی ډېر جوخ او دې وجې ته ګزاره مه سیټ ته ځه پروت به یاد هلته دې بل مرګلي ماشاءالله ډېره غټه دانې نیسل نه دا د جال نه خلاصوي وسه او چې ازاده کې انشاءالله دا هم تاسو ته ښیم چې دا کم قسم دی ځکه چې مختلف قسمونه دي په دې دریاب کې تقریبا داسې 4-5 قسمه مهي موږ ونیسل مختلف چې هر قسمه مهي په دې کې موجود دي او دا ګورو چې دا به کې کم قسم مهي دی یا لکه ماشاءالله دا خو ډېر ناکاره دی سم دا ګورې ښه ډېر ښکلی مهی دی ماشاءالله او دا بل قسم باندې دی د دې په دې خوله باندې چې کوم دی څنګه دا ګورې ماشاءالله داسې یو 2 قسمه موږ به ورته ښکرې ویو نو ځکه چې نوم یې خو موږ له نه راځي خو ښکرې به ورته وویو داسې اوږدې ښکرې جوړې شوي دي 2 او د سکول نه به موږ اکثر چوټي شو نو بیا به موږ لاړو خوړګۍ ته هلته به چې کوم دی دا کونډې به غورځولې نو موږ یاره چې دغه یو یاداښت پکې هم تازه کړو کونډې پکې هم دلته گزارې کړو خو څه پته لګي په دې کونډو کې هم مهي ونیسلی شو نو هغه یاداښت به هم تازه شي او مهي به پکې ونیسو او ډېر ښکلی خوند کوي ډېر زبردست مناظر هم دي تاسو وینئ او دا جال هم سیټ کړو د مرګلو اوس او دې نه چې کوم جاخ ماخ یا داسې بوټي موټي یا څه شی پکې نښتې هغه به هم لرې کړي او ماشاءالله مهي چې کوم دی نو هلکان په مخه راوړي او دا په دې بوړو باندې راوړي دی چې کوم دی نو موږ به ورته پاکستاني جوګاډ هم وویو او بل چې کوم دی نو پښتون ټایلنټ به ورته هم وویو که ستاسو خیالي ځکه چې سمندر په غاړه خو بیا هلته سمندر په منځ کې چې دوی کله مهي ونیسي او جال هلته سیټ کړي لږ مهي ونیسلی شي نو بیا خو دوی سره څه شی نه او دا بیا چې کوم دی دوی په دې بوړو باندې کېږدي او مچې ته یې راوړي بیا دلته راغوځاري دا مرګلی هم لګیا دی بس راغونډۍ هغوی راوړي او دوی راغونډۍ هلته بیا سیټ چې کوم دی هلته یو ځای برابر کړی دی هلته بیا دوی په یو ځای باندې ږدي او دوی چې کوم دی اوس جال بیا ولګو اسد هم کوشیر هلته ورته ولاړ دی
د نور ملګري هم ولاړ دي او ډېر اوږد جال هم دی. دا تقریبا 70-80 فوټ به لازمي اوږد جالي ده. دا په مخه د ماهي راوړي او راغورځوي دلته، او موږ به چې کوم دی نو ویډیو به هم جوړه کړو او دا ماهو احتیاط به هم کوو ځکه یو ځای ته کول هم غواړي او ډېر خطرناک ماهي دي پکې. هر قسمه ماهي دي په دې کې، مختلف داسې 4-5 قسمه ماهي چې کوم دي موږ ونیسل په دې کې موږ. او دا مهم چې کوم دی نو ټول یو ځای ته کړه، برابر کړه او ټول په یو ځای باندې رشه کړي دي اوس. او ګرمي هم ډېره زیاته ده خو لږ غونته کې سوری هم ځکه چې باران شوی وریځ ده او اوس هم ولامبل او اوس ماهونه هم بس کړه. اوس به چې انشاءالله بیا د تلو بندوبست جوړوو اوس پاخوا. او که ویډیو هم خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او د بل ویلاګه پورې اسلم خان ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.